یو بیان ورکو چې کم صحافي په کرونا مړ شو نو هغه ته به زه 10 لک روپۍ ورکوم. د هغې په سبا ته زنګ دلته وزیر اطلاعات اجمل وزیر صاحب پریس کانفرنس وکړو او هغه وویل چې کم صحافي په کرونا باندې مړ شو دته به موږ 10 لک روپۍ ورکوو. زه وایم یو وزیر دې مړ شي هغه ته به د نوښار پریس کلب ممبران چندو کړي دته به موږ 20 لک روپۍ ورکوو. بالکل یاره بله خبره داسې ده زموږ مرګ ته کېناستو د جمدو غم نه کوي د مړو کې د صحافي بچي نشته. دا بل یو خبره یو اهم خبره د ام ام ای حکومت د صحافیانو دپاره یو میډیکل فنډ جوړ کړی میډیکل فنډ یې جوړ کړی او اکه فنډ چې دی هغه چې بیا د تحریک انصاف حکومت رالو نو هغه یې پکې داسې وکړو چې مخکې به صحافي ته ورکول چې د ده به مور نه جوړه وه پلار به یې نه جوړو یا به دی نه جوړو یا به ښځه نه جوړه بچي نه جوړو ورکول به د تحریک انصاف تیر حکومت دا کار وکړو چې وی چې نه که صحافي خپله نه جوړي ښه پخه که ښځه نه جوړي که بچي نه جوړي خپل کار به کوي مور پلار خو ته سره کټ دي. نو اکه پیسې بیا دی هغې کې بیا دغه شي کې متاثره که. بله خبره بیا چې ورپسې دا بل ورکینګ جرنلسټ وزیر اطلاعات رالو. موږ ډېر افسوس سره وایو چې اجمل وزیر صاحب ته پته نشته د صحافیانو د مشکلاتو خو زه یم یو ورکینګ جرنلسټ چې کوم سړی روزانه د 20 روپو د 10 روپو روټۍ د 10 روپو لوبیا الي او هغې سره خوري هغه له خو به د صحافیانو د ټول مشکلات دغه د کور د مشکلاتو دغه د دفتر د خرچه دغه د دې مرحلې هغه هم داسې وکړو چې تېر ځل چې هغه 1 लाख روپۍ فنډ و هغې اکثریت صحافیان په هغې کې هغه چې دي نو هغه کې څه غبن ورته یې کار سه کني دوی سره انفارمیشن سره ته اوس هم وګوره د سره به اکه ټایم چې حکومت لو دوی سره 65 کروڑ روپۍ پرتې د صحافیانو د فلای بهبود دپاره. نو موږ وایو چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې اجمل وزیر صاحب داسې یو بیان ورکوي ټیک ده د مرګ چې په ژوند نه راکوي په مرګ به تا سره په مرګ څوک رښتینګی کوي. نو مهرباني دا وکوئ د دې جمدو غم وکوئ د صحافیانو غم وکوئ د هغوی د بچو غم وکوئ دا به ډیره بهتره وي.